الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم أو كما قال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب زدني علما. محترم مسلمانانو، ما د سورۃ ابراہیم دیارتم پارے آیت نمبر 42 اگر تلاوت کو قرآن کریم دا چونکہ کلام اللہ دے دا اللہ تعالی خبری دی اور پدے کی دا قیامت دا ورد کوئی انسانان تیو عجیب پیغام دے. خلن افسوس دا دے چې مونږه مسلمانانو د الله کتاب شاته غورځولې دي، نه د دې کتاب تلاوت ته ګزګار دي او نه د دې په معنا او مفهوم باندې ځان پوه کولو ته څوک تیار دي. ہر کلا که زمونږ او ستاسو د الله د کتاب سره مینه پیدا شوه نو دا قرآن کریم چونکې هدایت دی، لارښودنه ده، دا زمونږ رهنمایي کوي په دې لاره ځئ په دې لاره مه ځئ، دا کار کوئ دا کار مکوئ. کله د قرآن کریم په یو جمله کې دون ډېر لوی مطلبونه دون ډېر زیات نصیحتونه پراته انساني عقل ورته حیران شي.
دا کم آیت چې لوست شوی دی دغه کې موږ سوچ کوو دغه د چانو څه دی اغسته شوی چې فرعون یا ابو جهل یا نمرود خو په دې آیت کې د قیامت دوره دی پوری په دنیا کې چې شرکم څوک ظلم کوي کنه هغه ته پکې سب وعید دی یردا ولا تحسبن الله غافلا اے خلق تاسو په الله ګمان مګوي چې الله نه خبره وي الله نه خبره نه وي اے ظالم دا سوچو نکي چې الله خبر نه وي بیا دا ظلم چې دی کړه دا یو وسی مفهوم لري دا الله نه فرمانی کول دا ظلم دی حقوق اللہ پہ مال کول دا ظلم حقوق العباد پہ مال کول دا ظلم پردی حج رول دا ظلم پردی پولت راشن دا ظلم غلا کول دا ظلم ایک لاگر کس غلا کے فا اللہ باندی دا نا خبر گمان مکوا اللہ دا نا خبر دی گورے اللہ تعالی خبردار دی اوس د قرآن دا جمله چې مخې تراله غلاګر ته مخې تراله دی بسنګ غلا کوي د فضیل بن عیاض رحمت الله علیه بارک راځي ابتدا کې دا د ډاکوانو مشر یو پیرا دی غلا ته یو کور ته ورولېدو چې دی کله دا کور چت ته ورخته یو زنانه په کور کې د قرآن تلاوت کو دا کتاب تلاوت کېده کله چې کورونو کې تلاوتونه کېږي داغي اثرات دي داغي برکات دي نن د تلاوتونو د ذکرونو ځای د موبایل واسطه د ډېر تباہی جوړه کا دي زموږ ډېر قیمتي وختونه ضایع کا هغه زنانه تلاوت کو تلاوت کی یو آیت لستو چې آیا په مسلمانانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې دی د الله نه ویریږي ان تخشع قلوبهم لذکر الله بددا ایتونه وره دیکھو غلاګر دی ډاکو دی مسلمان دی آیت تر غوږو شو په کور کې یو څور سره تلاوت کاو نن د کورونو د میوزیک اوازونه د ډرامو اوازونه د موبایل کې د سندرو اوازونه د خاصو اوازونه نن په ذهنونو کې دغه ګرځي خیالاتو کې دغه فکرونو کې دغه نو ناری نم پای کی مبتلا نو کنا نم پای کی مبتلا نو مشرانم پای کی مبتلا نو ځوانان او بچی پای کی مبتلا اوس کم کور کې تلاوت کی آیت په وګړو لګیدو هغه فضیل بن عیاض رحمت الله علیه هغه چې دغه آیت وورېدو وی اوس هغه وخت راغی الان هغه وخت اوس راغی غلا ته ورونړې
بهر خپل کمیټي د غلاګرو خپل ټیم را جمع کړ اغي تم دا آیت ولستا وی زما خدانن نبات توبه زبا یو غلام آئنده لکوما او دا سونا غلاګانی چې مکړي نو دا به واپس کو او استاسو خپل خوها اغي موږ توبه وباسو وګوره غل آیت وورید بیا هغه فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه هغه لالو حرمین وتا او ځان دې د ژوندۍ او ټیم ټیبل جوړ کړ چې شپږ میاشتې کې هغه په حرمین کې شپږ میاشتې او بیا په علماو کې په اولیاء او بزرګانو کې فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه هغه شخصیت دی چې هغه لقب عابد الحرمین ګرځېدلی و آیت یې واورېده جون بدل شو وګوره دې آیت کې الله وایي په الله دا ګمان نه کوي چې الله ته پته نشته الله تاسو د ارحال نه خبر دی وزناکار کس زنا کین والله دنا خبر اے بے حیائی خورون کیا اللہ دنا خبر اے پناپتول کی کمی کون کیا اللہ دنا خبر اے ملاوٹ کون کیا اللہ دنا خبر دچا عزت اغسطن کیا اللہ دنا خبر 2 نمبر 30 خرسون کیا دوکا کون کیا اللہ دنا خبر بس دی آیت بارے چې موږ پوښتنه کړه د ګناہوں بچوتی شي بیا استهتار دا جوړ شو چې الله زما د حالنا خبر نه دی قول الله خدا ذات دی بصیر بالعباد وهو معكم اينما كنتم اغه الله تعالی سره دې شرط چې تاسو وهو معكم اينما كنتم ولا تحسبن الله غافلا الله نه خبر ګمان نه کوي وګوره دا جمله را مخه تشوا چې په الله نه خبر ګمان مکوي الله خدا کی ذات دی عظمت هر حال نه خبر دی اللہ ما وینی اللہ ما تکوری کذ پلار باندې زما اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کذ ناس سما اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کذ کمرہ کی आवाज ما لوی واړه سره څوک نشتا والدین اولاد را سره څوک نشتا یواز په کمره کې ما په تنهایی کې په کمره کې ما او موبایل را سره دی چا سره رابطه کوما څور باندې اورما څور باندې ګورما الله زما سره دی انا خبره ده دی حدیث پاک کې راځي کړه وګل حدیث دی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا حدیث راوی دی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وی مند نبی علیہ السلام سر ناس کو اسفلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وی چیزا د نبی علیہ السلام سره ناز کوما پدې کې ناګهانا یو سړی راغی شدیدو تکی سپینې جامې شدیدو بیاض الثياب او دارنګ تک تور ویختیو پد باندې د سفر آثار نخکاریدو دکه سړی د سفر نه راشي نو سجوړي ور باندې لوتی سړی دا په لیزي خو دې بالکل ټیک ټاک د سفر څخه نه ور باندې نه وي او یو بل خبره کوي ولا يعرفه منا احد
دا میلمه په مونږ کې چا پیژندوم نه. دا عمر ابن خطاب سے وہی خلیفہ دوم دا خبر آغا شخصیت کئی چې نبی علیہ السلام دا بارک فرمائی کہ زمان رسول بل پیغمبر وی لکانا عمر با پیغمبر ہو. آغا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جدا غدیر وی مقام دے آغا وی پا مونگی دا ملمچا نپیجند چام نپیجند نو دا نور کے وسار ملگری ناس کو تب سوکو صحابہ کرام ہو کر قبل سوکو صحابہ کرام ہو کر یعنی پا مونگ سارا زمان نور ملگرو چه دا طول سوکو دا نبی علیہ السلام یارانی نبی او دا لوی اولیاء صحابه لوی اولیاء کلی چې څوک د صحابه ولایت نه مني دا مسلمان نه دی هغه یاران نبی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د عبارت نازل کړي السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. نو هغه وی عمر ابن خطاب وی په مونږ کې دا میلمه چانه پیژندو. بلګوره چې مونږ قرآن او سنت تکې ناستو کنه دا فرقیم ختمي دا جګړې ختمي پریشانې ختمي. اوس دې کې زم چې مونږ دیوبندیان سوایو مونږ بریلیان سوایو دا کیسه ختمه. دا صحیح حدیث دی صحیح بخاری کې ذکر دی عمر سے وی په مونږ کې دا ملمه چا نه پیژنده نو چې کله صحابي دي او صحابه کرام دي او تابعی اولیاء کرام دي او ژوندي دي او ملمه نه پیژنده نو دې مسله معلومه شوه چې غیبدان یوازې یو الله دی اولیاء په غیب نه پوهېږي. نو بیا تاسو څوک د لاس د لکیو نه قسمت معلومیا په لوک کې د تغل معلومیا شیشه کې د تغل معلومیا کوډي منتري د معلومي تعویذونه د معلومیا انت صحابه کرامو ته د مپل نه لګي چې دا څوک دي او چې په دې پیله سم ساده کې تاسو یو سړی غم او دسم نه کوي او قران په تلاوت هم نه کوي او تاسو غل معلومي او تاسو کوډي منتري معلومي معلومه شو چې دا په غلط طریقه تاسو صحیح حدیث ته په توجه سره وټ کې خو دو. بهر حال عمر ابن خطاب وی ولا يعرفه منا احد فمون کې هغه چانه پیجند اگر آئی نبی علیہ السلام تا مخامخ کی ناس دا تاہیہ پا شکل سرا اے پا خلو پا تنانو لاس کی خودو اے نبی علیہ السلام تا پا تنانو دا لاس کی خودو او نبی علیہ السلام توی اخبرنی عن الایمان مالا لگ دا ایمان بارا کی خبر راکا پیغمبر والا دا ایمان وضاحتو کا نشی نبی علیہ السلام و توضاحتو کو پیغمبر تا دا مدموری صدقتا بالکل صحیح جواب دے راکو عمر سے وی فعجبنا له یسألوه ویصدقوه من تعجب کے پریوتو تڑی تپوسم کئی او بیا تصدیقم کئی نو بیا دویم تپوسو کو چی اخبرنی عن الاسلام دا اسلام بارا کی خبر راکا پیغمبر وزن اسلام طول ڈیٹیل بیان کا داوی رشتیا دیوی دریم تپوس چی در نن زمون دا دی تقریر سرکمو اغا متعلق دی دریم تپوس دغا ملمہ داو کو اید اللہ حبیبا اخبرنی عن الاحسان دا احسان بارک آتا خبر رہا کہ دا احسان ستوئی او دا احسان دا تپوس دا دیر احم تپوس دی او دا دا وضاحت دیر احم دی چې مونږ د دې دا وضاحت لته ورکوس کو او بیا مونږ او تاسو کې دا صفت احسان دا الله نه دا وغواړو دا مونږ تر نصیب شي کنه مونږ به د الله صحیح بندګان جوړ شو بیا
نبی علیہ السلام ورته فرمایل احسان دی توي ان تعبد الله كانك تراه، ان تعبد الله چې ته د الله عبادت کې د الله بندگی کې ته د الله د پاره د ژوند داسې تیرې چې ته الله ویني، ته خو الله نو ویني نو فإنه يراك، نو الله خو تا ویني کړه، فإنه يراك، تا الله ویني، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دا صفت احسان ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پیو کی اباچو، پیو کی نور میٹیریل اچو، دے غٹو غٹو خارونو کی غٹ غٹ دا پیو کاروبارونو دیارا، نی میغ اشتا، نی واگان اشتا، او خان رفا یو کاروبارونه بس یو پونه پودر اچي په یو ډرام وبو کې او خپل پیشي هغه زهري زهر ته مسلمانانو باندې زهر خرڅه د خپل جیب ډډه کېدو لپاره. نو نبی عليه السلام وقد احسان وضاحت کو چې احسان دې ته وي ان تعبد الله، چې ته د الله بندگی کې په دې ترتیب سره چې الله تعالی ویني، نو چې الله مې ویني او دا سوچ مې جوړ شو نو زه به ملاوت څنګه وکم، زه به دوکه څنګه وکم، زه به غلط چیز څنګه په چا حق کم، زه به مسلمان ته نقصان څنګه ورسوم، زه به د چا عزت څنګه واخلم، الله مې ویني، الله راته ګوري. خدا صفت ممکن نشتا. نن که دلته نه اعلان وشي که نه چې زمونږه د دې چوکۍ مشرانو یا د جبر د هغه ځای مشرانو یا بر ډي پي او ډي ای جي چټۍ رالېږلې ده چې هلکه ډز کول به نه یم، هر یو سړی بیا خیال کوي بهي چې ته چاته پته ونه لګي چې ډز کړی دی. دا ولې هلته نه ډي پي او نه چټۍ راغلې ده، ډي ای جي د طرف نه چټۍ راغلې ده، نو دلته بیا څوک تاڼې ته بوځي نو بیا مې جیل ته واچوي، یو څو ډغرې به راله راکوي. دلته څه نه وي چې هغه ذات هغه وایي دا کار مه کوه، بې مونږ کوو. الله مونږ ته وایي لا تقربوا الزنا، الله پاک دا نه وایي چې زنا مه کوئ، مسلمان او داغه نه زنا کېدل الله فرمای ولا تقربوا الزنا، زنا ته بنځدې ځای نه، الله منع کړی را. الله فرمای ولا تقربوا الفواحش، بے حیايو ته نږدې مزه، لا تقربوا مال اليتيم، د یتیم مال ته بنځدې نه ځي. نو چې سوچ دای چې الله می ویني، الله را ته ګوري، نو دې آیت کې ظالم د پاره سخت وعید شو، اے ظالم ظلم کوا، د ظلم جام به ګوري نذکور شي ها، تب سونه ظلم کې رز د قیامت را روان ده. ولا تحسبن الله غافلا، الله باندې د ناخبر ګمان مکوي چې الله را نه خبر دی، ولي الله هغه ذات ذات دی لا يخفى عليه شيء، دا هغه ذات نه پټ نشته. الله هغه ذات دی علیم بذات الصدور، هغه ته خو د دې زړه د دې سینو د رازونو پته ده. الله هغه ذات دی یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. خائنة الاعین مفسرین د دې وضاحت کوي چې خائنة الاعین دې ته وایي کنه کله کله مرګري په یو مجلس کې ناست دي، نو بعضې مرګري ځان ډېر شریف او بزرګ حسابوي، نور دننه ښه رزیز بټه رزي، خو ځان هسې ښه نیک نیک کوي. نو دې دې ملګرو سره ناست دي که نه چې پردې تورسرې په لاره روان وي، پردې زنانه په لاره روان وي، دې د دې سترګو په ګوټونو سره پټ پټو ګوري، خو دا ملګري په ځان نه خبره
ادي وخت ناس استغفر الله ځان زبر جوړ کړي خو د دې سترګو په ګوټونو باندې پټ پټ کته کوي د دې سترګو په دې ګوټونو چې ته پټ پټ کتل کې چې مرګري په ځان نه پوه کې دغه ته خائنة الاعین وایي نو الله داسې ذات دی یعلم خائنة الاعین چې د دې سترګو په دې ګوټونو د نورو ملګرو نه سو پټ پټ ناروا کتل کوي هغه ذات خو د دینم نه خبره نه دی چې دا ذهن جوړ شو خدا دې په دې بیان اورېدو سره په لږ منټه خبرې کولو سره داسې ذهن نه جوړي دا مضمون دا خبره الله مجھے دیکھ رہا ہے دا به ځان ته ویلې وي دا به اورېدلې وي بیا بیا الله مجھے دیکھ رہا ہے کومه خبره دا مرګي لیک په خبره راوړی کنه یار الله مجھے دیکھ رہا ہے څنګه په خپل نه راځي کنه ولي کدا مو زین کړه بیا به زین ته ورکوځي شي بیا به دلو دماغ ته ورشي بیا به ګناه ته نه ورتلې نو دا خبره په دې خلی را وختم دی راګرانه کومه خبره الله مجھے دیکھ رہا ہے څنګه دا چې وایي بچو ته وایي بچی به ګناه کتو سره یو کنه دا خبره به وته معلومه یا چې الله مجھے دیکھ رہا ہے بچی به ګناه نه کوي نو په دې آیت کې ظالمانو تمسخ وعید شو او په دې آیت کې مظلوم ته تسلی شو یو تن د غسر دنیا کې ظلم وشو زیاتی و سره وشو پلاری چاو وجلو دارنګ دلر چاو وجلو د دلې زیګیر کو دوکا و سره وشو خیانت و سره وشو ولا تحسبن الله غافلا فالله دا خبر ګمان مکوا تا زید تپوس تګوره ها تا سره ظلم کیږي الله نه خبر نه لري الله رب العزت ته دې خبره پته ده او ما یو حدیث پاک تی سلوستوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یقینا الله ظالم ته مهلت ورکړي کله کله موږ مسلمانانو کې بعضې داسې مسلمانانی چې ظلم زیاتی ګناه بے حیايي عصمت فروشي خپل عزت فروشي جسم فروشي ګوره مسلمانان نارینه زنانه خپل عزت خرڅوي خپله دوپټه خرڅوي خپل بدن خرڅوي په ده د پیسو باران دي ښه ټوډي ګاډي ډبل ډور ګاډي او کئی ظلمونه زیاتی سودخوري دی وایي چې ته زه په غلطه وم نو ما راټینګوي ولې نه نو نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لیملی یقینا الله خامخا مهلت ورکوي فرعون ته څونه مهلت ورکوي دا خو زما او ستا د انسانانو حوصلې دي چې یو تن زمونږ او تاسو په حق کې نقصان وکړي که نه مونږ وایو چې دا مرکز دی والا تا وکړي خو الله خو ډېر حلیم بادشاہ دی کتنے بڑے ہی حوصلے پروردگار کے فرعون ته څونه مهلت ورکړو څونه حالانکه د خدای دعوی کړی وه نمرود ته څونه مهلت ورکړی و هغه عادیان سمودیان هغې دنیا چیلنج کوله وی زمونږ ته څوک طاقت کې شته هغه قارون هغه څه نه کوله الله مهلت ورکوي قرآن کې الله رب العزت فرمایي واملی لهم ان کیدی متین زه دې ته مهلت ورکوم او د دې مهلت مثال یو پیره دی ریوان اجتماع کې مولانا احمد طاولپوري صاحب رحمت الله علیه ډېر ښایسته مثال ذکر کړل او تم در ریوان اجتماع شروع ده الله دې په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسي الله دې تمام عالم ته ډېر خیر ورکړي او څونه د دنیا خلکو پای کې شرکت کړی دی نو الله رب العزت دې بیا په خیر او عافیت سره خپل کلو ته واپس راوړي نو دغه اجتماع کې مولانا احمد طاولپوري ډېر ښایسته مثال ذکر کو چې په دې ظالم د دنیا پراخه
دیزی ناسو یارا منز او دست دے نکئی دد تلاوت نشتا ذکر نشتا ټول ټیم د په موبایل کې گیمونه او فحش فلمونه او تصویرونه ا دې بیا هم د مزي جون تیری څه پاړ پکې نه راځي د دې یو مثال دې ذکر کړو او قران کریم کې دې ته استدراج ویل شوی سنستدرجهم استدراج د دې معنی دا ټپ بای ټپ یو چیز راځي په کلا یکدم نه استدراج باب استفعال دی دیکھیں استدراج دی نو هغه مثال ذکر کو وای کله کله په دې بازي کورونو کې منګکانو شي کنه د دې منګکانو د پاره د خلک یو کړپ دي نو دې کړپ کې دې څه خوب چیز یا ترسکون چیز دا پکې کیږي دوی دا منګس چې وته راشي او دا وګوري کنه دې داسې په دې پنجو چې یو دا لکې څو راستو کې او په ګډا شي او خوشاله شي چې موتي او بیا دې موتي خوراک څیز دی که خیري ښه زلوبې دي ټماټر دی بل څه څیز دی دې ورته ورو راځي دې په هغې باندې خوله ولګوي چې خوله ولګوي که نه نو بس دا روغو تا کلب کرا خوشی راتی دی دا ظالم نه دی په دنیا کې ظلم کوي دا الله نافرمانی کوي پروا یې نشته مونږ او دسنا الله وی مهلت می درکړې کوړ یخ کا او چې راټینګ دې کم کړه چې راټینګ دې کم بیا بس چې وې ان بطش ربک لشدید تا الله غریب دا بیا دې زیات سخت په دې وجه محترم د الله رب العزت سره خپل تعلق جوړول سره نافرمانی چې مخړي دي نو دا غینا توبه استل ته میلمانه طلبه راغلي دي د ثوابینا مفتی مجتبی عامر سے مدرسې په دې زیات غټ بیل راغلي نو په دې خبره ځان کوی کې دا ټول مدارس چې دي کنه زموږ په دې کې پیګه کې خصوصا چې اره مدرسه یوې مدرسې سره زمون کغه ار ټورنمنت که ار نوم باندې تیر شي نو دا غي د طرف نه نو اني سپورټ غي د مدارس په سپورټ کې نه ځکه چې مدارس خدا کې یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن دي دا په زرګاو په سونو د یتیمانو کفالت کوي د غریبانو تربیت کوي او پدې کې موږ ته د مصلی او د مساجد آبادون کوم دغه د مدرسو نه راوړي نو محترم دا په موږ او تاسو باندې یو فرض چې ارزه کې چا سره پکړو کې مدرسې وځي کیږي نو کله کله ال تسل د غیر ضرورت تفوس کول د دې بران الله تفوس کوي ډېر د مسلمانې په شکل کې اته د مدرسې پسترګو کې زیات کیږي نو د چا چې پسترو کې د مدارس ازغیر کیږي کنه د ځپن نسلونو کې بچته عالم او مفتی پیدا نه کیږي دا غوړیا یاد ساتي دا مدارس کو په هم د الله غټ احسان دی چې کوم زینو نه دا مدارس ختم شوي کنه هلته کې وګوره ارتداد خلک عیسایان کیږي يهوديان کیږي دا خو د دې علماو د محنتونو برکت دی بیا بهر کله د چا وسکیږي د چا وسنګي خپل وس مطابق کله کله داسې مثلا کیږي زموږ مسلمانان بعضی عقیدې مدارس سره مینه محبت کوي نو یو سړی به اخره چې د مدرسې نه راغلی مدرسه نه دا خلک هم پکې ملاوي بر ما ورته چې هغې ته روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ ورکړلې نو زما ورته خو پې الله ته غاړه خلاصه شوه د مدرسې په نوم مو ورکړي هغه زیاتي وکړه ظلم یې وکړه دلته تېره شوې روژه کې یو تن راغلی وی زه د شیخ عبدالجبار صاحب د مدرسې د باجوړ نه راغلی په روژه کې دلته زموږ درس ورو نو ما ډکې وي چې شیخ عبدالجبار صاحب دې زموږ دې علاقو کې د چندو ترتیب نه کوي خپل باجوړ کې به کوي خو دلته نه کوي بیا د هغې د واره نمبر ما سره ما ورته تاسو چندې ته رالېږلي نو وایي نه نو داسې دنیا هم پکې میلاوېږي خو دا خو مونږ پیژنو دا کوم په روا کې راغلي دي دا مونږ پیژنو دغه مدرسه مونږ پیژنو پای کې
800,000 طلبا دا سبق وي موقوف علیه پورې سبقونی پکې بیا د رجب دوره کې 3,000 4,000 طلبا کرام پکې سبق وي او 15-20 پورې اساتذه نو هغه مدرسې نور ضروريات هم دي دا طلبا حیرانېږي دي دې به داسې یو دوه ملګري وګرځئ نو زمونږ استاد چې ماتم پکې څه وشي اچھا خپل وخت مطابق پکې جمع کړي نو زه د یو طالب ته په لنګر کې خوراک ورسېده که د بجلی بل څه د لګونو د پاسه پکې راغلی دی نو زرسونه سره پکې زمونږ استاد سیستم کېږي او دا به زمونږ استادو دپاره صدقې جاریې محترم او دا موږ ټیم شوی دی ملګري پوجي دا کې زر زر حرکت کې زر زر وکړي که یو ملګري دوباره وي نو دا خبره به زر راغونډه شي محترم مسلمانانو الله تبارک وتعالی